امام مالک رحمه الله په مدینه منوره کې 17 ساله مسلسل د حدیث درس ورکړو. د دې امام مالک رحمه الله په باره کې راځي چې کله به زه د حدیث بیانول د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث به بیانول، نو اول به اودس وکړو، نو د هغه اودس نه پس به بیا هغه مسجد ته لاړو، جمعه طرف ته ولاړو، بیا په یو طرف باندې به دی ودرېدو، نو خپل ګومن به ورسره و، نو په هغې باندې به ګیره مبارکه هغه به ږمنځ کړه او بیا به لاړو په یو طرف کې به بالکل په ادب او په مینه سره به کېناستو، د الله د پیغمبر حدیث به بیانول. چا دې تپوس وکړو چې تاسو دا عمل ولې کوئ؟ نو امام مالک رحمه الله ورته وفرمایل چې زه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث بیانوم، زما ورسره مینه د محبت د تعظیم په وجه باندې زه د عمل کوم، او زه دا نه خوښوم چې بغیر د طهارت نه زه د الله د پیغمبر حدیث بیان کوم. د هغه په باره کې دا هم راځي چې امام مالک رحمه الله به چېرته په یو لاره باندې ولاړو، امام مالک رحمه الله به چېرته یو په لاره باندې و یا به چېرته ولاړو، دی یو کار کې به تعدي وه، نو هغه حدیث به په هغه وخت کې بیانول، هغه به هم نه خوښول، او بیا به فرمایله چې زه کله د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې ځان پوهه کم، نو وروسته به بیانوم، نو په دې وجه زه دا عمل نه خوښوم. او د هغه په باره کې دا هم راځي نبی صلی الله علیه وسلم جسد مبارک هغه په مدینه منوره کې دفن دی. نو دی امام مالک رحمه الله په باره کې راځي چې د به هم په مدینه منوره کې به یا په اس باندې یا په بل سوارلي باندې به هغه سوارلي نه کول، هغې باندې به دی بره نه ختو. ولې؟ په دې وجه به ویل چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جسد مبارک هغه دلته مدفون دی، دفن دی، چېرته د هغه بې ادبي ونه شي، د تعظیم په وجه باندې به امام مالک رحمه الله دا کار کوو.